لږ سوچ پکار دی کنه چې یاره زه دې دنیا کې پاتې کېږم نو څومره به پاتې کېږم نو دې له دومره خواري وکړه دنیا کې به زه څومره پاتې کېږم او بیا آخرت هم سوچ وکړه چې هلته زه څومره پاتې کېږم نه هغه ځای دپاره هغه عمره خواري وکړه او دا کېدلی نه شي چې یو سړی ووایي چې مطلب دنیا کې اوسېږم دنیا له به خواري وکړم او که آخرت ته لاړ شم نو به آخرت له خواري وکړم نه آخرت کې خوارۍ نشته آخرت د بدلې ځای دی هغه د عمل د کولو ځای نه دی که دنیا له دې ځان سره څه یوړل ښه دي یوړه که بد دي یوړه تا ته به د هغې بدله میلو شي او که دنیا نه دي مطلب دا دی چې ځان سره څه نه دي وړي نو آخرت کې ګټه نشته ګټه به د دې ځای کې او دا مونږ ته نبي علیه صلات وسلام ښودلي دي خبره خو اسانه ده مونږ ته عمل هم ښودلی او عمل یې راته بدله هم ښودلې ده چې په دې باندې به دا میلاوي زمونږ بعضې د نوکرو اشتهار ولګي که نه نو هغې کې هغه خپله تنخوا چې دی هغې ورسره لیکلي چې دا دومره تنخوا چې دی دا خو ده ته به میلاویږي مطلب دا دی چې اوور ټیم یا مطلب دا دی چې نور څه پیداګیر مو څه طریقه باندې کېږي نو دی وایي چې مطلب دا دی خپله تنخوا خو دومره ده خو یاره چې جوړېږي چې دومره که نه زیاتې خواري مو سره سړی حساب نو په آخرت کې دا شی نشته دی آخرت کې دا شی نشته آخرت کې تا چې ځان سره څومره څه یوړل بس تا ته د همغې بدله میلاوي داسې نه کېږي چې مطلب دا ته وایي چې زما ځان سره لږ نیسم زه بس هلته به اوس نوره څه خواري وکړم لږ راسیوا به شي یو خبره شته دی آخرت کې به ستا د مرګ نه پس تا ته ثواب ډېر میلاو شي خو که بچي دي صالحان حفظ دې پرې وکړو علم دې پرې وکړو سمې لارې ته دې سیده کړل نو بیا به د بچو فایده درپسې را رسېږي یا د بله څه داسې صدقه جاریه چې دی هغه وکړله چې د هغې په دنیا کې د بقا پورې تا پسې به چې دی د هغې ثواب در روان وي مدرسه دې جوړه کړله یو طالب باندې دې خرچه وکړله عالم دې کو په خپل بال بچ کې دي په پردو کې دی هر څوک چې دی نو د هغې فایده در رسېدلی شي او که نه دغه نه وي نو بس تا د عمل سلسله په تا پسې ستا د مرګه څه بنده شول بس خبره خلاصه شوه نو رمضان المبارک دی دې کې ګټه کېږي ګټه کېږي او ګټه داسې ګټه کېږي چې په معمولي حرکت باندې الله پاک ډېر څه ورکوي نو کوشش چې مونږ انشاءالله دا وي چې مونږ پکې کم سے کم خیر لس ورځې خو تېرې شوې که دې کې نه پېژنو که نه نو پوه شو چې ګټه ډېره زیاته ده نو کم سے کم هر مانځه سره 2 رکعته نفل کوو هر مانځه سره که نه سهار مونځ څه چې مطلب نفل نه کېږي نو هلته چې دی لږ شانې مخکې مونږ پېشمني ته راپاسو که نه نو دا موبایل نه دی لکه دا د ښې دپاره هم استعمالولی شي لکه څنګه چې مطلب دا دی په بده کې استعمالولی شي نو په ښه کې هم استعمالولی شي نو ځان ته خپل موبایل په ټایم کوئ بالفرض یو کس چې دی هغه په 4 په باندې 4 باندې پېشمنۍ کوي په 3 نیمې دې راپاسېږي بس مونځ دې وکړي مخکې نو د هغې کسر چې دی هغه دې هلته وباسي 6 رکعته دې وکړي 8 رکعته دې وکړي او د سحر مونځ چې وکړي د هغې نه وروسته مطلب دا دی که ویښ وي اشراق دې وکړي پکار دا دی چې اشراق پورې ښودنې شي نو اشراق دې وکړي 2 نه واخله 12 پورې 2 رکعتونه دې وکړي بیا دې ورپسې د ساخت مونځ وکړي هلته دې ګټه وکړي بیا د ماسپښین مانځله چې راشي مخکې دې مطلب دا دی چې مونځ وکړي ګټه دې وکړي او وروسته ورپسې نوافل کولی شي مازدیګره پورې مازدیګر مانځه نه مخکې دې نوافل وکړي مازدیګر مونځ چې وکړي نو بیا دې ذکر او اذکار وکړي سوچ او فکر دې وکړي په خپله ژوند باندې بیا د ماښام مونځ دې ماښام مونځ چې وکړي نو هغې پسې د وروستو اوامین وکړي بیا د ماسخوتن مونځ دی چې مخکې دې 2 رکعته نفل وکړي بیا دې ورپسې مطلب دا دی چې تراویح دې وکړي او ورسره دې مطلب دا دی سنتې نفل کولی شي ټوله شپه نه بس چې دا څومره نفل کولی شي نو ډېره ګټه چې دی دا په لاس سونه ګټل دي سونه او یاقوت ګټل دي او دا سونه او یاقوت په کوم ځای کې دی د جنت په ځمکه دي بهترین ځمکه د جنت ځمکه ده نو د جنت په ځمکه سونه ده او یاقوت دي زبرجد دي او چاندي ده یو روزهدار له چې د روزې په بدله کې الله پاک کوم جنت ورکوي نو د ابن عباس رضی الله عنه د روایت مطابق دا مخکې چې کوم ویل دا د ابو سعید خدری رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه وی الله پاک چې جنتی له په یو روزه کوم بدله ورکوي د سحر نه واخله ماښام پورې چې کوم نهر به تیر کو کنه په دې باندې چې الله کوم بدله ورکوي نو یو اور د سرو زرو د سپینو زرو او د زبرجدو او د یاقوتو مکس جوړ وي سره زر دي سپین زر دي او شنه زمرد دي او ورسره چې دی سره یاقوت دي د دې نه مکس یو محل الله پاک ورکوي او دومره محل ورکوي چې که دا ټوله دنیا د هغه محل منځ کې کېدي نو داسې به ښکاري لکه د ټوله دنیا کې چې مطلب د ګډو چیلو یو ورکوټه شانې شپول وي یو کوچې خانه بدوش هغه چې کوم ځای کې د خپلې څاروي راټولوي که نه دومره زیات دا ټوله دنیا به د هغه محل منځ کې دومره ښکاري دومره محل الله پاک ورکوي نو روجي نیسو خو د روجو سره سره مطلب دا دی چې نوره ګټه وکړو
قیمتي ځای او قیمتي آبادي او ډیره خوشحالي دا ګټه چې دی به دا پاتې مطلب دا دی که 19 شوې او که 18 شوې په دا پاتې ورځې دي که نه بس په دې کې ګټه کوو او ان شاء الله د خپل ځان نه دی فایده واخلو د خپل ځان نه فایده واخلو که چا پروژه کې عبادت وکړو ان شاء الله اخلاص سره الله پاک به د یولسو میاشتو د عبادت توفیق ور نصیب کړي دا را روان کال به ان شاء الله چې د 11 میاشتې به عبادت کې تیریږي چا به اخلاص سره ان شاء الله رمضان مبارک عبادت کو د دې اثر به 11 میاشتې پاتې وي الله دې موږ تاسو ټول ته د ټول رمضان د عبادت توفیق را نصیب کړي درود شریف